لا يحب الله الجهر نخفي الله الجهر پزورين بالسوء من القول وبد سردينانا إلا من ظلم مگر ها سوق چپاہوانو ظلم کرشي وكان الله دل رب العزت سميعا عليما اوریدن کے ان تلدو خيرا کسرگند وی پاسو خيرا نیکی خکارکوی نیکی او تخفو یا پٹوی او تعفو عن سوئن یا مخاروی عن سوئن دبد ملنا دناکار عملنا فإن اللہ بیشک اللہ کانا عفوا عفق ان کے قدیرا قدرت و طاقت لرن کے ان الذین بیشکا کسان یکفرون باللہ ورسوله چینکار کئی دا اللہ نا دا اللہ دا توحیدنا دا اللہ دا وجودنا ورسوله او پیغمبران دا اللہ نا دا اللہ وحدانیت نمانی دا انبیاء و رسالت نمانی ویریدون اراد لری ان یفرقو دا چیز دعوال راولی بین اللہ پمن دا اللہ کی رسولی او پمن پیغمبران دا اللہ کی پیمان روڑو کی ویقولون وعید نؤمن ببعض ایمان ساتن پبعض پیغمبران ونکفر ببعض انکار کر بعضنا ویریدون اراد لری یتخذی دا چونسی بین ذالک سبیلا پمند دیکی سلار جدا اولئک لا کسان هم الکافرون حقا هم دید کافران پرشتیا وعطبنا تیار کردن من الکافرین پار کافران عذاب مہینا عذاب شرمون کے والذین کسان آمنوا چمومنان دی ایمان روڑے باللہ پا اللہ ورسولی پا پیغمبران دا اللہ ولم یفرقو جداوالے ننے کڑے دینا حد منہم پما بین دیو دی کے اولائک دا کسان سوف یوتیہم اجورہم زرد چورد کی اللہ دی تبدلی دی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخن کے مہربان یسألک اہل الكتاب تپوس کئی سوال کئی تان اہل کتاب ان تنزل علیہم داچرا نازل کت تدیوانی کتابا یو کتاب من السماء داسمان طرفنا اللہ وی پریشان کیے فقط سالو موسیٰ بے شک دی سوال و تپوس کرو دی موسیٰ علیہ السلام نادبر من ذالک دیر لید دینا فقالوا نريد يرنا الله جهرة وخيمت الله كارا سرغن فاخذتهم الصاعقة وليدي لرتندر بظلمهم فسبب ظلم دي ثم اتخذوا العجلات یا صاعقين مراد وليدي مرد الله رسته ثم اتخذوا العجلات بیانی وليدي اسخيط خدایتو من بعد ما جاءتهم البينات پس دین چراغی دی تواضح دلائل فعفونا عن ذلك من ورتمافی کریو دینا چکل دیتو بیستوا واتینا موسیٰ ورکلو موسیٰ علیہ السلام تا سلطانا مبینا دلیل اخکارات ورفعنا فوقهم الطور رات ورتکلو من متاسی دی غرب طور بمیساقهم فسبب دما طول دی وادی لرات وقلنا لهم يوم يبيتا ادخل الباب وردن نشي دروازی دی بیت المقدس تا سجدا بداس حال کی چلا لسجد کون کی وقلنا لهم يوم يبيتا لا تعدو زیاتن کوئی فی السبت پورز دافتی کی واخذنا غستهم منهم لدينا ميثاقا وعدا غليظا سخطا ومثبتا فبما نقضهم فسبب ما تولد ميثاقهم وعدد لرا وكفرهم او فسبب كفر بآيات الله هدايات من الله وقتلهم الانبياء او فسبب وجلد انبیاء علیہم الصلاة والسلام بغیر حق بغیر سجرنا
وقولهم تسبب دینا دی قلوبنا غلف چدئی دیجمزم پردو کی یا دا علم ندکلی بل طبع اللہ علیہا بلکہ مہر والد اللہ پدیزون ددوی دے کفرین تسبب دے کفر ددوی فلا یمنون الا قلیلا ندیمان نراڑی مگر لغنتے وبی کفرهم او پسبب دے کفر ددوی وقولهم ودینا ددوی علا مریم آپ مریم ددوانے بہتان نظیما دروغ لی وقولهم پسبب دینا ددوی چی دا یہود دا کافر وائی انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم یقیناً قتل کردے من مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ چی پیغمبر دا اللہ وما قتلوه دی قتل کردے وما صلبوه او نیت صلی کردے ولیکن شبہ لهم لیکن وہ شانتی کرشو اغد عیسی علیہ السلام سر دیتا ولیکن شبہ لهم لیکن وہ شانتی کرشو اغد عیسی علیہ السلام سر دیتا وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا كَسَانْ اخْتَلَفُوا فِيهِ چغی اختلاف کرے پبارا عیسیٰ علیہ السلام کے پشان عیسیٰ علیہ السلام کے لفی شک منو خام خواب شک دینینا ما لهم به من علم نشتر دولر پدیمان سپوها علم الا اتباع الظن مگر تابداری بگماننا وما قتلوه یقینا دین نبی قتل کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقینی بر رفعه اللہ لے بلکہ پورتا کرے دے اللہ علیہ اسمان طرف تزان طرف تام وکان اللہ دے اللہ رب العزت عزیزا حکیما غالب و حکمت علا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشتد وطن دا اہل کتابنا الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر خام خائمان برادی پدی عیسیٰ علیہ السلام قبل موته مخی دا مرگ دی کتابینا یا مخی دا وفات کے دی عیسیٰ علیہ السلام نا ویوم القیامت پرزد قیامت یکون علیہم شہیدہ ویبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تدویبان گوام فبظلم من الذین فسبب دو ظلم دا کسانو نهادو چہدیانو حرمنا حرام کرنو علیہم تدویبان طیبات پاک سیزنا احلت لهم چلال کرشو دیر پارا وبصدهم عن سبیل اللہ او پسبب دا بندول دی خلق لغد اللہ دلارن کثیرا دیر واخذهم الربا او پسبب دا غستو دی اغمال بسود وقد نهوا عنه او بشکل من کرشو دی سودنا واکلهم اموال الناس او پسبب دا خوید دی مالون خلق لرام بالباطل پباطل طریقے سرا وآتنا تیار کرے من للکافرین پار کافران منهم بدینا عذابا علیما عذاب دردناک لیکن الراسخون فی العلم لیکن او مضبوط خلق پہ علم کے منهم مدینہ والمؤمنون و مؤمنان یؤمنون ایمان ساتی بما انزل ایمان پاک کتاب چرالی گلشو بتاتا وما انزل من قبل او پاک کتابن چرالی گلشو تا نمخی والمقیمین الصلاة اور پابندی کون کی بھی پنگوانے والموتون الزکاة اور کون کی بھی زکاة لرا والمؤمنون باللہ والمقیمین الصلاة داصل کی منصوب بنا برمتھا یعنی ایزی تعریف کون دا قائمون کو دنی والموتون الزکاة او غور کون کی دا زکاة والمؤمنون باللہ او غیمان ساتن کی پاللہ والیوم الاخر پر اجرستنہی اولائک دا صفتم والا سنوتیہم اجرم عظیما زرد چورد کو دیت عجر لی انا اوحینا الیکا یقیناً وحی کریتا تکما اوحینا الى نوحن لکسن چی وحی کریتا نوح علیہ السلام تا والنبیین امور انبیاء علیہم السلام تمن بعده پس دا حضرت نوح علیہ السلام نا
واوحینا وحی کړو موږ الی ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او اولاد د حضرت یعقوب علیہ السلام تا و عیسی علیہ السلام تا و یوسف علیہ السلام تا او یونس علیہ السلام تا و هارون علیہ السلام تا و سلیمان او حضرت سلیمان علیہ السلام تا و آتینا داود زبورا ورکرم داود علیہ السلام تا زبور شریف ورسولا رالی بنی نور پیغمبران قد قصصناهم چی بیشک بیان کردے موہ داوی علیک پتاوانی من قبل دین مخکی ورسولا او نور پیغمبرانو چی مرالی دلی لم نقصصن علیک او بیان نوکر موہ داوی پتاوانی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما خبر کری اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سر خبر کول رسولا مبشرین دا پیغمبران اللہ را لیدلی زیر ورکون کی ومنذرین وزر ورکون کی لئلا یکون للناس علی اللہ دیو پارچنشی خلق لرپا اللہ وانی حجت صدلیل بعد الرسول پس در علی گلد انبیاء علیہ السلام وکان اللہ عزیزا حکیما ود اللہ غالب و حکمت علی لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ رب العزت گواہی کئی بما پس صداقت و صحت دعوت کتاب انزل الیک چرالی گلے دتاکا انزلہو بعلمہی رالی گلے دا کتاب تخپل علم سرا والملائکت یشہدون او فرشتی گواہی کئی استاپ نبوت وکفا باللہ شہیدہ کافی باللہ گواہ ان الذين بشکا کسان کفروج کافری وصدوا عن سبیل اللہ او خلق بن کړي دي الله ولارنا یا بندي دي الله ولارنا قد ضلوا ضلالا بعيدا بشک دې گمراهي دي په گمراهي لري سرا ان الذين بشکا کسان کفروا چغی انکار کړي دي الله نه وظلموا او ظلم کړي لم يكن الله مجلا ليغفر لهم چې بخنو کې دوی ته تر سوچ دی په دې کفر باندې قائم او دائمي ولا ليهديهم طريقا او نبي الله چوخي دیت لارا الا طريق جهنم مگر لارا د جهنم خالدين فيها دیت لارا الا طريق جهنم مگر لارا د جهنم خالدين فيها مشوي ته دې کې ابدا همیشا وکان ذلك على الله يسيرا او دا خبر په الله باندې آسانا یا ایها الناس خلق قد جاءكم الرسول بیشک راغله تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالحق بحق سرا من ربکم استاسو رب طرفنا فآمنوا ایمان راړی خیر لکم او تابع شید دی پیغمبر خیر لکم نشید دا غور تاسو پارا وَإِن تَكْفُرُوا كَچَرِ كُفر میں اختیار کو فَإِنَّ لِلَّهِ يَتِمًا خاص دا اللہ دا پاروی ما عصف السماوات جی پاسمانوں کی والارض و پزمکہ کی وَكَانِ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دے اللہ پوہا و حکمت علا یا اہل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم دا حد نہ تجاوز مکوئی تخبر دین کی ولا تقولوا ما يرى الله بالله بان الا الحق مگر حق خبرا انما المسيح عيسى ابن مريم بیشک مسیح علیہ السلام عیسی ابن مریم رسول الله دا الله رسول وکلمته کلمۃ الله دا القاها الى مریم پی وسکری ودا د حضرت مریم سرا وروح منه او دا یو روح د نور روحونو غنتی د الله د طرفنا یا وروح منه دا رحمت د الله د طرفنا فآمنوا بالله ورسوله ایمان راوی په الله او په پیغمبرانو د الله ولا تقولوا ثلاثه موای چې معبودان او خدایان او مهربان دي انتهوا من شيء خير لكم وی بغور تاسو لپاره انما الله بشک الله اله واحد
معبود دے یو مددگار دے واحد یوازی سبحانہو پاک دے اللہ دے شریکانونا ان یکون له ولد دا چشوی و پر اولاد له ما فی السماوات و ما فی الارض دے اللہ پہ اختیار کیا سجدی پاسمانونو کی پزمکو کی وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ ذموار لو استنکف المسیح شرم تکبر نکئی حضرت مسیح علیہ السلام ان یکون عبداللہ شرم بد نگڑی لن يستنكفا چرم بد نگڑی مسیح علیہ السلام ان یکون عبداللہ دا چشبیغ بندگ اللہ وللملائکت المقربون فرشتی نزدی او مقرب فرشتی انکار نکد ومن يستنكف اور چاچ بد اگن لان عبادتی ہی بد اگن بندگی دے اللہ عبادت دے اللہ وَيَسْتَكْبِرُ زَانِ لِيُغَانُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا زرد چرا جمع بکیدی الیہ یا زرد چرا جمع بشیدی الیہ دی اللہ تجمعن طول فَسَيَحْشُرُهُمْ زرد چرا جمع بکی اللہ دوی الیہ زان تجمعن طول فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَرْجَعَ كَسَانِ چَيْ مُؤْمِنَانِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَغْنِقْ لِدِنِيقْ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ نپوگ ورکی بیتا بدلی دی وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ او زیاد بورکی بیتا دخل مہربانینا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا ارچا کسانو چاہید اللہ عبادت و بندگی بدگن لوا وَاسْتَكْبَرُوا او غرور و تکبر کروزان لولو گنلو فَيُعَذِّبُهُمْ عذاب بورکی بیتا عذاب نلی من عذاب درناک ولا یجدون لهم ابنن لدئی نظام پارا من دون اللہ سواد اللہ نولی ولا نصیرا سوک دو سمین دادجن بچبو کی یا ایوہ الناس خلقو قد جاءکم بشکر اغلیتا استبرحان من ربکم واضح دلیل مضبط دلیل طرف رفستا سنا وانزلنا رالی ولیم تاسو تنورا مبینا راخ کارا فاما الذین فسرچا کسانی آمنوا باللہ چیمان روڑ پا اللہ واعتصموا بیہی او منگلی لگولی بیہی پدی اللہ بانی پدند اللہ فسیدخلهم زرد چوردن وکی بی فی رحمت منو پرحمت کی دخل طرف وفضل او مہربانی کی وَيَهْدِيهِمْ او ہدایت بے کبیتا الیہ دزام طرفتا دخل عبادت طرفتا صراط مستقیما دلارنیغے یستفتونک تپوس کیتانا قل اللہ ورطوایا اللہ رب العزت یفتیکم خپل حکم بیانی تاسو کفل کلالا پبارد مراتی کی یعنی مرو ان کے سڑوی حلکچ وفات شی لیس لہو ولد النید پارا اولاد ولہو اختنو دو پارا خوروی فلہا نصف ما ترک دو پارا دمونی دا غمال نشد پریخے وہو دغرور یرثها میراس بیڑی دو خورنا لم یکن لها ولد کنوی خور دا پارا اولاد فإن كانت اسمتين كچروي دوا فلهم الثلثان دي لگا دوا دريني مما ترك پاس كچوي ميت پريخوي وإن كانوا إخوة كچروي نخوين رجالا ونسان نارنا وزنانا فللذكر من پارد نارنا مثل حظ الأنثيين فمثل بدرخي ديسي دو زنانو بي يبين الله لكم بیان کئی اللہ تاسلان تدلو داچ گمراہان نشید حقنا واللہ بکل شئن علیم او اللہ پاریو شمانی پوہئے یا ایوہ الذین آمنوا اللہ اوہا کسان جتاسو زمین لوری عرفو بالنکرین روالو کئی تحصلو آبوزانی وحلت لکن حلال کرشید تاسو پارا بہیمت الانعامی بہیمہ انعام جا رہے مانا عادی توئی اضافت دانیہ
مدغند مانا احلت لکم حلال کرشوی تاسو تا بهیمت الانعام ساری اجنان اللہ مانا برها یطلع لیکم چلستیش اللہ مانا برها یطلع لیکم چلستیشی پتاسو باننی غیر محل السوم مشیطاس و حلال گن کی دفکار وانتم من او حال داد جیطاسو بحالت دا احرام کی ان اللہ بیشک اللہ وحکم فیصل کئی دا سیوری چیرا دیشی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ حلال مگئی بحرمتی شعائر اللہ دا علامات بدن اللہ ولا الشهر الحرام مدار میاشتو دا حرمت ولا الهدي مدار سارود قربانی ولا القلعود او مدار انبیل والا سارود چې په غاړه کې انبیلونه راچولي او دا د دې علامې چې د حرم شریف قرباني ده ولا آمین البیت الحرام او دا هغه چا د عزتین حلال مغنی چې هغه اراده لرونکي دي دا کور عزتمن ولا آمین او دا اراده لرونکو البیت الحرام دا کور عزتمن یبتغون فضلا من ربهم جدی لټوي غفضل نخل رب طرفنا ورضوانا او رضاونگی وَإِذَا حَلَلْتُمْ كَلَجْتَاسُ قُلَاو شَيْدِ احرامنا د احرامنا حلال شئی فَاسْوَادُوا نُپتاسوانی پخکار کولو کسی گناہ نشتا فَاسْوَادُوا امر اخکار کوئی یعنی اخکار کول در لجائی دی پخکار کولو کی پتاسوانی سگناہ نشتا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ باعث دی نشی پتاسوانی یا لا یجرمنکم ندیتی زوی تاسو لر شنآن قوم بغض او دشمنی دی او قوم عن صدوکم عن المسجد الحرام دا چتاسی بنکلی ہوئی مسجد حرامنا عن تعتدو دا چتاسو زیادی او کئی پاوی باننی وتعاون دیو بل سر امداد کوئی علی البر پکارنو دنی کئی کی والتقوى پکارنو د پرهیزګاری کې بر وای د نیکو کارونو ته او تقوا وای د منکرات پر خودو ته نو البر فعل الخيرات والتقوى ترك المنکرات وتعاون دیوبل سره تعاون کوي دیوبل سره مدد کوي البر پکارنو د نیکۍ کې والتقوى او د پرهیزګاری کې ولا تعاون دیوبل سر امداد مکوئی الاسم پکار دی گناہ کی والعدوان دی زیادی کی واتقوا اللہ دا اللہ نویری گئی ان اللہ بیشکا اللہ رب العزت شدید العقاب دیر سخ عذاب والدے حرمت حرام کرشوری علیکم المیتتو پتاسبان مردارا والدم وبنا ولحم الخنزير وفد خنزير وما هر غشور بان حرام میں اہلا چواز پر تکڑشوی لغیر اللہ دپارد نزدیکت غیر اللہ بوجی پدریشی باندی والمنخنقتو او حرام نے پتاسو باندې یا پانسی کړي شوی پانسی کړي شي خپي کړي شي والموقوذه وغتقول شوی پلرګو پګټو خلقو ټکو مړي اول موقوذه تو علماء ها مرسته په ټوپک باندې چولی او مش نظام کو ذبح پر مروي نظام مرداري والموقوذة تقول شو والمتردية دغرن چرور غدو ومرشي
والنطیحة پخکر بانے والی شوی بل حیوان پخکر ویمرش وما کل السبع ویا چوخری داغین درندگان یوخری الا ما ذکیتم ورا چتاسی ذبح کئی ساپکی اوتا ذبح کو وما حرغ شیدر بانے حرام میں ذبحا لنسو چاہا ذبح کڑے شوی حلال کڑے شوی پدرگاہن واننے وان تستقسیموا دا دربان حرام دی جتاسو تقسیم کئی مالنا بالعدلان پغشو سرا یو مانا دان تستقسیموا دا چتاسو تقسیم کئی دا مالنا بالعدلان پغشو باندی ایو مانا دانوا وان تستقسیموا دا دربان حرام دی جتاسو قسمت و نصیب مالنا بالعدلان پغشو باندی ذالکم فسق دا کارنا بنا فرمانی الیوم من رضی ایس الذین کفروا نامید شلا کسان چی کافر دی من دینکم دین استاسنا ای خود دین دروان شیودا بونی چلی من ورطپتو لگی رچی دا دروانی دو دن نرے فلا تخشوهم یری گئی مددین وخشونی وزمانو یری گئی اليوم اکملت لکم دینکم نن ما مکمل کو تاسو لدین ستاسو واتممت علیکم نعمتی او پورمی کو پتاسو بانے نعمت پل ورضیت لکم الاسلام دینا او خخکڑ میں تاسو پار اسلام دین فمن استرعا سوک چی محتاج اکڑوشو فی مخمصوتن تلوکی غیر متجانفین نید میلان کون کے اسم گناتا غیر متجانفین نید میلان کون کے اسم گناتا اور پتمر مقدار مردارنو خرجان دمرد نبچ کو فإن اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ دے بخون کے مہربان یسألونک تپوس کئی تان ماذا احل لهم سشے حلال کرے شوید دیر پارا قل ورطوا احل لکم حلال کرے شوید تاسو پارا طیبات و پاک وما ادہا حیوانات اخکارم برتا حلال لے علمتم چتاسو ورط تعلیم ورکڑے من الجوارح دخکار کون کنا من الجوارح دخکار کون کنا وما دعوه حیوانات اخکارم حلال دے علمتم چتاسورت تعلیم ورکڑے من الجوارح دخکار کنا مکلبین چتاسو پرو خودن کی دیل اخکار پسی ورپرزی مکلبین مانسا پرو خودن کی تاسو دیل اخکار پسی تعلمونہن تعلیم ورکڑے دیتا دے حیوانات لم تعلیم ورکڑے تعلمونہن تعلیم ورکڑے دیتا مما علمکم اللہ داسن چلا تعلیم ورکڑے تاسوتا فکلو نخری مما داسن امسکنا چرئی ساری کیوی ساتی دا حیوانات اور بندی کی دا حیوانات دختار علیکم تاسو باندی تاسو دا پارخکار رونی سی اور رئی ساری وذکر اسم اللہ را دوین دا اللہ علیہ تذیباندی یعنی دا اخکار کا دسپی یا دا باز پخلر کی جندے مرایات کئی تمن دا اللہ زبح کئی دا ماناو وذکر اسم اللہ علیہ یومان دا رایات کئی نمدا اللہ علیہ پدا کاربانی قدام دسپیو دباز دخلی نجوم دے خلاص کو ذبح کو کئی بسم اللہ وائی اللہ اکبر وائی یا وذکر اسم اللہ علیہ یا دوئی نمدا اللہ علیہ پد اخکاری زناورو پریدنو انی سپیک پریزن بسم اللہ وائی باز کو پریزن بسم اللہ وائی واتقوا اللہ دا اللہ نحویری گئی ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ دا دیر زر حساب کن کے الیوم ننزو حل لکم الطیبات
حلال کړی شوی دي تاسو د پاره پاک سینا او طعام الذین طعامنا کذانو اوتل کتاب چور کړی شوی د کتاب حل لكم حلال دي تاسو د پاره وچ خراق د هر کافر د لاس مسلمانانو ته جایز او حلال دي دې کې طعام نه مراد مذبوحه یعنی د يهود او د نصارا او د لاس مذبوحه تاسو ته حلال وطعام الذين طعامنا كسانوا الكتاب چور کړی شوی د کتاب حل لكم دا حلال تاسو لپاره وطعامكم وطعام تاسو مسلمانانو حل لهم حلال دې کتاب یانو لپاره والمحصنات او حلال تاسو د لپاره پاک لمنی من المؤمنات من زنانونا اغا پاک دامنی مومن زنان دلتا حلالی والمحصنات اغا پاک دامنی من الذین لا کسان اوتوا الکتاب چور کړی شوی د کتاب من قبلکم تاسو مخکی و یهود و نصاراو کی چمکم پاکی زنان دی ایسا نکاح در تدرست با اذا آتیتموهن کلچور کوئی تاسو بیت وجورهن مهرون دبی محسنین چی ایتا سنکار کا انکی غیر مسافرین نئی بدکاری کا انکی ولا متخذی اخبان او نئی نمون کی تاسو الاخبان کتو دوستانو لرا ومن یکفر بالایمان ہرا چاچ انکارو کو ایماننا فقد حبط عملوه بیشک برباد شو عمل دو هو فی الآخرت یوی ودے پاخرت کی من الخاسرین نتعانیاننا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کلچ راپور تشئی تاسو پیرادے دمزبانی دمز پیرادے راپور تشئی راپاسی فاغسلوا نون وجوهکم مخنخفل و ایدیکم لا سنخفل الى المرافق ترسنگل پوری وامسحوا برؤوسکم مسحوا کئی پخپل سرن باندې وارجلکم او میخپل اخپل الکعبین ترگٹو پوری وان کنتم کشریئی تاسو جنوبن پحالت د جنابت کی فتوہرو نزانون خپاک کئی یعنی بدن وینزئی وصلو کئی وان کنتم مرضا کشریئی تاسو بیماران او علا سفرن یا ییت سفر بانے او جاء احد منکم یا راشی او دتاسون من الغائط دلوی او دسماتنا او لامستم النساء یا موهم بستری او یوزے والے کڑی دی بیویانو سرا فلم تجدو ماءن نممم دیوگو فتیممو نقص ارادو کئی سعیدن طیبا دا خور پاکی فامسحوا بوجوہکم نمسو کئی پخپل مخنو باندی وائیدیکم پخپل لاسنو باندی منہو داغینا ما یرید اللہ واللہ ارادن لری دی اجل علیکم چوگر گئے مقرر کی پتا سوانے من حرجن ستنگی و تکلیف پدن کی ولیکی یرید لیکن اللہ ارادہ لری لیتوحرکم چی پاک کی تاسو ولیتم نعمتہو او دیر پارا چی پورا کی نعمت فللیکم پتا سوانے لعلکم تشکرون دیر پارا چی تاسو شکر گزار جوڑ شئی وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رایات کئی انعام و احسان دا اللہ چکڑے دے پتا سباننے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي او مضبوط وعدہ دا اللہ وَاسَقَكُمْ بِهِ چی مضبوط والے کڑو تاسو فربی پاغے بانے اذ قلتم کرچویلو تاسو سمعنا وارد المنگا واتعنا و تابداری کونگا واتقوا الله دا اللہ نہ اویری گئی ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ دے پوہا پرازنو دسینے باندے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کونوا شیء قوامینا مضبوط ولاد للہ
خاص درجات الله د پارا شهدا گواهان بالقسط عدل و انصاف ولا یجرمنکم باعث نشی پتا سو بانی 30 دن کی تاسو لرشن آن قوم بغض و دشمنی دی او قوم علی اللہ تعدلو دا چه تاسو انصاف نکوئی اعدلو انصاف کوئی هو دا انصاف اقرب للتقوى دیر نزدے دے دا پارد پرزگار یو دا تقوى واتقوا اللہ دا اللہ نا اویری گئی ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خبردار دے پاوا چه تاسو کم عمل کوئی وعد اللہ الذین آمنوا وعدکر اللہ دا کسانو سرچئی مومنانی وعملوا الصالحات عملن کئی نیک لهم چه دبید پار مغفرت بخنوی اللہ بے گناہن معاف کئی واجر عظیم او اجر بویلوی یولی اجر با اللہ ورکی اللہ دمو موتا سنپتیو گردئی والذین ها کسان کفرو چه کافر دی وکذبو بی آیاتنا او د دروغ نسبتنا کئی من آیاتنو تا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان خاندان دا جہنمی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ ارایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑو پتا سبحانی اذ هم قوم کلچ قصو اراد لرلی ویو قوم ان یبسطو دا چروگدکی الیکم تاسل ایدیهم لا سنخفل فکف ایدیهم نبنکل اللہ لا سند دی عنکم نتاسنا واتقوا الله دا اللہ نو یری گئی وعلى الله تعالی بانی فلیتوکل المؤمنون بروسا و اعتماد دی کئی مومنان ولقد خذ الله بشکا اغست اللہ میثاق بنی اسرائیل مضبوط وعدد بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم او مقرر کړي والله منهم ذینا 12 نقیبا 12 سرداران مشران نقیبا مشران سرداران 12 قبیله او 12 مشران پک الله مقرر کړي وقال الله ویل والله رب العزت دی بنی اسرائیل تا انی معکم یقینا زبد تاسو سرهم لئن قمتم الصلاة پدې شرمانه ک تاسو پابندی کوي په مزبانه واته تم زکات اور کوي زکات وآمنتم برسولی ایمان را رئیزما پا پیغمبرانو باننی وعذرتموهم دید دو معناگانی علماء اکڑی وعذرتموهم امداد کوئی زمادوی پیغمبرانو یا وعذرتموهم تعظیم و عزت کوئی دی پیغمبرانو واقرضتم اللہ قرضا حسنا او قرض ورکوی اللہ تا قرض خیستا اللہ پا دینو بانی مال لگوی لو کفرن اللہ خامخا لربکمان کم تاسونا سیئاتکم گناہن استاسو گناہن بوریجو ولو ادخلنکم او خامخا دنبکم تاسو جنات جنتنتا داسی جنتنا تجری چروان بی بہیگی بمن تحتها الانہارو لاندې د محلات او د باغات او داغین نهرنا فمن کفر بعد ذلك چا چې کفر اختیار کو پس د دیوا دینا منکم دتا سن فقد ضل سواء السبيل بیشک د گمراه شو د برابر لارنا فبما نقضهم ميثاقهم فسبب د ماتول د ميثاقهم وادي خپل لرا لعناهم فلانت کلو من وجوی وجعلنا گرزولی من قلوبهم زنوزی قاسیا سخت یحرفون الکلمہ بدلوی دی کلمی دا اللہ عن موادعه دا وقتلو مناسب زائننا ونسو او دی پریخوا ونسو دی رکڑوا دی پریخوا حظوان یولی عیسیٰ مما را کتابنا ذکرو بیہی چی دیل نصیحت ورکڑشو پاغیبانی دی تورات یولی عیسیٰ رکڑیو ولا تزالو ہمیشویت تطلعو چی خبریگی بالا خائنتن تخیانت و نقصان سر منہم دی یہودیانونا الا قلیلا منہم مگر دیر لگ دوینا فاعف عنہم
فاعف عنهم معافی کو دویتا وصفح او مخواروا ملامتیا پی موایا دا پہ ابتداء اسلام کے حکم اور اس میں جہاد حکم راویا بعض علماء ویلی فاعف عنهم کچر دی توبہ باسی معافی تیو کا یا در لجزیہ در کی وصفح مختواروا دا معافی کو لو مخلول علو چی دی جزیہ ادا کی یاد یخبری دی دینین توبہ باسی ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ محبت ساتھی دے احسان کو ان کو سرا ومن الذین ادعا کسانون قالوا چوائدوی انا نسوارا یقینا منگیو نسوارا اخذنا غستو منگا میثاقهم مضبوط وعدد دوینا فنسون دین پریخ واحر کڑی و حضور نیولی و عیسا مما داسن ذکرو بیہی چی دیل نصیحت ورکڑشو پاغیبان نید دینجیر شریف یولی دا نصیحت خبر پریخ وا نو دید اللہ دا کتاب دا پریخدو اغا نتیجہ سشوا فاغرنا بینهم العداوتا راپور تکڑو من پمند دوی کی دشمنی اغرینا الزمنا والسقنا فاغرینا بینهم العداوتا راپور تکڑو منگا لازم کڑو منگا بینهم پمند دی نسواراو کے العداوت دشمنی یا بینهم نمراسو بینهم پمند دی یہودیانو د نسواراو کے العداوت دشمنی والبغض او بغضن الى يوم القيامت رضی قیامت پوری وسوف ينبئهم الله او زرد چ خبردار بور کہ اللہ دیتا بما كانوا يصنعون فهو سبانی چودئی کون کی یا اہل الكتاب اے کتاب والو قد جاءكم رسولنا بے شکر اغلے تاسو ته پیغمبر زمونگا یبین لکم بیانی تاسو لکثیرا مما دیر حاغس کنتم چوئی تاسو تخفون من الكتاب چی تاسو با پٹول دا اللہ دا کتابنا تورات و انجیل کی تاسو کمی خبر پٹکلی زمانہ پیغمبر در صلاحی ذکر کئی ویعفو ان کثیر او معافی کئی دا پیغمبر دا دیرنا چی لاغی پسر گندولو کی سحاجت نشتا قد جاءکم بے شکر آغرے تاوس من اللہ دا اللہ طرفنا نور یولی ارنا و کتاب مبین و کتاب روحان واضح یهدی به اللہ و ہدایت کئی اللہ پدی قرآن سرا من ہاو چاہتا اتبا رضوانہو چغروان دے درزا ونگو دا اللہ پسی دس ہدایت ولکی سبول السلام دا غلارو دا سلامتی او دا نجات چپا غلارو بدے دا عذاب الہینا نجات ممی سبول السلام غلاری دا سلامتی او دا نجات دا عذاب الہینا یا سلام دا اللہ پا نمونو کم دے یعنی خیورتا سبول السلام غلاری دا اللہ چپا غیبدیتا اللہ ملاوشی ويخرجهم روباسی بی من الظلمات تیرون الى النور رناتا بإذنه پخپل حکم بانی ويهديهم وهدایت کئی جوت الى صراط مستقیم پطرف دلار نیغی لقد کفر الذین بیشک کافر دی حق کسان قالوا چوائی دی ان اللہ بیشک اللہ والمسیح ابن مریم دا مسیح علیہ السلام دے چزوید مریم بی بی دے قل ورتوا فمن یملکو سوک دے چھ مالک بش من اللہ دا عذاب دا اللہ نشیئن وربر ان ارادک اللہ ارادو لری ان یحلک المسیح ابن مریم چھ وفات کی حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام و امہ مورد دا وفات کی ومن فی الارض جمیعا او هر سوک چې په دې ځمکه کې دی ټول پټول فنا راولي نو سوک شته چې هغه د دې ته ژوندون ورکی او بقا ورکی ولله ملک السماوات والارض خال د الله لپاره بادشاہي د اسمانونو د ځمکې دا وما بینهما وکم نظام چې د اسمانونو د ځمکو په منځ کې
یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښي نو کله بلا پلار او بلا مور پیدا کی لکه حضرت آدم علیہ السلام کله بلا مور پیدا کی بلا مور پیدا کی لکه حضرت حوا د حضرت آدم نے پیدا کا او کله بلا پلار پیدا کی لکه حضرت عیسی علیہ السلام پیدا کو او کله د مور او پلار نه پیدا کړي لکه عام انسانان دی یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښي والله علی کل شیء قدیر اللہ رب العزت پاریو شیوان قدرت و طاقت والے وقالت اليهود واليهودیان والنصارى والنصارى نحن ابناء الله من زامن د الله دین مراد سو یعنی مونږه نیاز اولی د الله یو الله باندې نیاز بنی د نیکانو خلق اولاد نحن ابناء الله مونږه زامن د الله یعنی مونږه نیاز اولی د الله واحباؤه ودوستانیو دا اللہ رب العزت قل ورتوا فلم يعذبكم اولی دا اللہ عذاب در کئی تاسو تبی ذنوبکم فسبب دو گناہ نستاسو بل انتم بلکی ای تاسو بشر بنی آدم من دا چانا خلق چلا کم مخلوق پیدا کرے وے عام قانون مرسر پیدا کرے یغفر لمن یشاء بخنا کئی چالے چخوشی ويعذب من يشاء عذاب ور کوي چاله چې خوشي دا قانون لاندې کتا سمرا لای نو بخنه بدر لوشي او کدا عذاب د قانون لاندې را لای نو عذاب بدر لملاوشي ولله ملک السماوات والارض خاص د الله تعالی بادشاہي د اسمانونو د زمکې وا وما بينهما چې پمن دي دواړو کې او الیه المصير او دی الله ته دی واپس کېدل یا اهل الكتاب کتاب والو قد جاءکم رسولنا بیشکر آغلے تاسو تا محبوب زمونگا یبین لکم بیان کئی تاسو تعالی فترت من الرسول علا فترت من الرسول پا وحب بندی دلو دا سلسلانو دا سلسلے دا رسولانو کی علا فترت من الرسول پا وحب نشوالی کی دنورو پیغمبرانونا یا علا فترت من الرسول پا وقت بندیدو کی من الرسول دا سلسلی کی دا رسولانو نام دا رسولانو سلسلہ بندشوی او اخیری نبی راگئے داولی راگئے انت قولو دا چدا سبا تاسول قیامت پرز انوائی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چه نور آغلے منتسوک زیر ورکون کے ولا نذیر و نیر ورکون کے فقد جاءکم بشکر آغا تاسو تا بشیر زیر ورکون کے ونذیر او ير ورکون کے مومنانو تا تقوا دعوت د جنت زیر ورکي مخالفین ته جهنم نه ير ورکي والله على كل شيء قدير الله پایو شیوان قدرت او طاقت والے وَإِذْ قَالَ مُوسَى آیات کا وحچویل موسیٰ علیہ السلام لقومه خپل قوم تا یا قوم ازما قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم رایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتا سبحانی اذ جعل فیکم انبیاء کلے چی گرزولی دی مقرر کری دی پتا سکے انبیاء دبر غیر انبیاء در کرا لی گری داد اللہ و نعمت تر دے شکر ادا کئی گرا پیو قوم کی دیر عالمان وی دیر طالبان وی دیر مدرسی وی نو داد اللہ نعمت دے پکار دے جدے شکر ادا کی او کو شکر ادا نکی نو اللہ کا نعمت پورتا کئی وجعلکم گرزولی ایتاسو ملوکن بادشاہان ملوکن یو معنی علماء دا کئی ملوکن گرزولی ایتاسو ملوکن ازاد داغ ظلم و دا پنی دا فرعون دا فرعون دا ظلم نے ازاد کری داغ دا پنی دلان دے ہوئی ظلمون او زیادی در سرکول یا علماء لکلی بنی اسرائیلو کی جرے چابا بیبیوا او دا چابا کورو دا چابا خادم و دلب بادشاہوی وجعلکم ملوکن گرزولی ایتاسو دا بادشاہانونا وآتاکم درکلی دی تاسو تماغا لم یوت احدا من العالمین چنیو ورکڑ دا یوتن تا دا مخلوقاتنا دمر لیلی انعامات دربانی کری یا قوم ایزما قوم ادخلوا الارض وردن شید ازمکتا المقدسة اللتی پاک ازمکہا کتب اللہ لکم
چې الله د دې جهاد فرض کړی دی په تاسو باندې. د ارض مقدسین مراد بیت المقدس سے. یا قوم ازما قوم ادخلوا الارض المقدسه وردن شید ازمکی پاکتا چغه بیت المقدس سے التي هغه ارض مقدسه قد الله لكم چلا د جهاد فرض کړی دی په تاسو باندې. یا په لوح محفوظ کې الله تاسو د پاره دا لیکلی دا چې دا مستاسو د استرګ نزوي. ولا ترتدوا على ادباركم نو واپس کیږي په خپل شاګانو باندې. فتنقلبوا ورنو بغروي خاسرین تاوانیان. قالوا نویلو بني اسرائیل یا موسی علیہ السلام ان فیها قوم دے جبارین دے حضور ورودر سرکشا. ان فیها یقیناً پدی کی قومن جبارین یا قوم دے در سرکشا ورور. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا او یقیناً مچرم وردن کی دن دیتا حتی یخرجوا منها تردی چی دیوزی دینا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا كَجَلَدَيْوَةَ الَّذِينَ پس اسباب سرا فَإِنَّا دَاخِلُونَ مُنْغَيُدِ تَوَرْدَنَّ کی ذن کی. قَالَ رَجُلَانِ وَلِي وَغَدْوَ سَرُوا چیو یوشاید منونو او بالکالب یوقناو. قال رجلان ولی وغدو سرو من الذین لا کسانونا یخافون چغیریدل انعم اللہ علیہما انعام کرو اللہ پدی دوارو باننی دیمان انعام پکڑو او د ثابت قدمی انعام پکڑو. اغیر قوم توی ادخلو علیہم الباب وردن شی پدی کافر بان الباب دا دروازے دی شہرنا. فَإِذَا دخلتموه کلچ وردن شی تاسو پدیبانی دا دروازے طرفنا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ یقیناً تاسو بغالبی. وعلى الله تعالی رب العزت بانی فتوکلوا بروسا و اعتماد کئین کنتم مومنین کچریئی تاسو مومنان. قالوا نویلو دی بنی اسرائیل یا موسی اے موسی علیہ السلام انا یقینا منگچیولن ندخلها چرن نوردن نکیو دیتا ابدن امیشا ما دامو فیها ترسو چوی دی پدی کی او که خام خامون مجبور کے نفذهب لارشا انتتو وربک استارب فقاتلان دوار جگڑو کئی انا ها هنا قاعدون او منگ بدی لیکن آسیو. قال ویلی موسیٰ علیہ السلام رب ایزم ربا انی یقینن چیم لا املکو نیم مالک نیم اختیار من اللہ نفسی مگر دخپل زان واخی او دخپل رور زما خبل سوک نمانی رور می منی او دزان مالکن. ففرق بیننا نجداوال راوال پمن زمن کی وبین القوم الفاسقین او پمن قوم نافرمان کی. اے اللہ زمونگا او دې نافرمان قوم پمنس کی تو جداوال راولی. قال ویلی رب العالمین فإنها بیشک دار دوی مقدسا دا پاک ازمکا محرمتن حرام کړي شوی دا یعنی بند کړي شوی دا علیہم پدیوانی 40 سنه سلویخ کالا سلویخ کالا بدی لفتح نه ملاوی. یتیهون فی الارض حیران او پریشان بئی دی پزمکا کی دا میدانی تیہو عجبہ لمن او سلوارات لل او وریس بی دا پاس سور او دولس چینی والا رکانی نرغوانی لکه سورہ بقرہ کی تیر شل دا دی دا پارا جیلو ننم خلق کوئی کدی سنوی نمونگا بم دی جیل کیو نا خود جیلو دی دا پارا انبیاء موجودو ندائی دا وجن اللہ غا جیل کی ورطا انعامات را لے گل. جہاد نے انکار کرو بزدلی کرو اللہ پہ میدان کی سلیخ کال را گر کرو. یتیہون فی الارض حیران و پریشان بی دی پزمکا کی ورکم قوم چی جہاد نے انکار کرو غا حیران ہے. نن امت مسلمہ لوگو رہی کنا ہر ذر کی پریشان ہے. سوک دی اسرائیلو نتنگ دی سوک دی اندوانو نتنگ دی سوک دا انگریزان نتنگ دی دا اللہ واقعاتو چی قرآن کے ذکر کول چې کله امت مسلمه کی بزدلی رالا جهاد نه کوي بیا به سرګردانه کی.
یتیہون فی الارض حیران و پریشان بی دی پزمکا کی فلا تاسال القوم الفاسقین مغم جنیگا پا قوم فاسقونا فرمان بانی وَاتْلُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ وَيْأُولُ لَفَدْوِيبَ عَنِّي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ أُولُو لَفَدْوِيبَانِ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اغا خبر دو زامنو دا آدم علیہ السلام بالحق دپار دے اظہار و دا وضاحت دا حق اذ قربا قربانا کلچی پیش کړي و دې دواړو قرباني جدا جدا قرباني پیش کړي و فتقبل قبول کړي شو دا قرباني من احدهما دیو دې دواړو نه چې حابیل د حابیل قرباني قبول شو ولم يتقبل من الاخر ونو قبول شو د بل نه قابیل قال ویلو قابیل حابیل تعالی اقتلنك خامخذ قتلهم تعالی حابیل قال ویلو حابیل انما يتقبل الله من المتقین بیشک الله قبلی د پرهیزګارانو نا د تقوادار او عمل د الله دربار کې قبلی انما يتقبل الله من المتقین بیشک الله قبلی عبادتنا او خیر او خیرات د پرهیزګارانو نا لئن بسطت الی اکچریتروګ دې ما طرف ته یدک لا سبل لتقتلنی دیر پارچت ما قتل کی ما انا نزمیما بباسط یدیا وگدون کے دخت اللہ سی لے کتاتا لأقتلک دیر پارچت تا قتل کم انی خاف اللہ زیرگم دارلانا رب العالمین چپالن کے د تمام مخلوقات میں انی ارید حابیل وی زو بیشک اراد لرم انت بوآ دا چې گرفتار شتو انت بوا دا چې اختشتو باسمی په ګناه د قتل زما انت بوا دا چې اختشتو باسمی په ګناه د قتل زما او اسمک او پا خپل زړی ګناه باندې فتكون نشبه من اصحاب النار د خاوندانو دورنا وذلك جزاء الظالمین او دارنگی بدلدا د ظالمانو فتوعت نخیستکلو لہو دی قابل لر نفسو نفس دو قتل اخیه وجل خبلور فقتلہو نقتل کرو فاصبح ندے گردیدلو من الخاسرین نتاوانیانونا دارو منی قتلو پا محوز مکا داولا چل نورتلو چدا وسنگ خخوب فبعث اللہ غرابا رالی گرے واللہ وکارغو یبحث فی الارض چې کنستل کول پزمکا کې پنجوال ازمکه کنستا لیریه چوخی دی قابل تکیف یواری چې سرنګ به پټای دی لیریه ګرده کې دا ضمیر یا الله تراجو لیریه دې لپاره چوخی الله دی قابل تھا یا لیریه دې لپاره چوخی دا کارغه دی قابل تھا کیف یواری سوءت اخیه چې سرنګ و پټای دی وجود د خپل رور سوءت اخیه وجود د خپل رور لاش د خپل رور قال ویلی دی قابیل کله چې کارغه تو کتلیا ویلتا ہے افسوس عجزت آیا زاجز شو ان اكون دا چې زم مثل هذا الغراب په مثل دې کارغه فوارین ما و پټکړې سوءت اخیه لاش د خپل رور وجود د خپل رور فاصبح من النادمین دې ګرځېدل د خپېمانونا په دې دمر مو د ګرځول خپېمانه شو من اجل ذلك الله وید دې قتل وجنا كتبنا على بني اسرائيل فیصله کړی ومن په بني اسرائيل باندې كتبنا قضینا فیصله کړی ومن على بني اسرائيل په بني اسرائيل باندې انه شان لاله من قتل نفسا چاچ وجل یو نفس بغیر نفس بغیر د نفسنا هغه سمو سو قتل کړی نه کړي چې د قصاصن قتلای اته دې سے قتل کو او فساد یا بغیر د فساد کولنا فی الارض پزمک کی فکانما قتل الناس جميعا
گویا کتب ویگن دو جل خلق ٹول ومن احیاها چاچی جوندے ساتلو دا نفس فکأنما نتب ویگن احیا الناس جميعا جوندے ساتل دا خلقو ٹول لرا ولقد جاتهم بیشکر اغلی دی من اسرائیل تا رسولنا پیغمبران ومنگا بالبینات پسرگند موجزات و دلائل سرا ثم ان کثیرا منهم بیا یقیناً دیر دینا بعد ذالک پس دینا فی الارض پس مکہ کی لمسرفون خام خاوزیات کون کی انما جزاء الذین میشک بدلدا کسانو یحاربون اللہ ورسولہ چاگئی جنگ کوی دا اللہ سرا و رسول اللہ سرا مخالفت کئی اور جنگ کئی یحاربون اللہ ورسولہ جنگ کئی دا اللہ و رسول اللہ سرا مخالفت کئی دا اللہ و پیغمبر دا اللہ سرا ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کئی پزمکہ کی دا فساد پیلاولو ایو قتلو داس خلق دی قتل کریشی او یصلبو یاد پسولی کریشی او تقطع ایدیهم یاد پریکریشی لاسونا دی دیوار جلو مخفید دی من خلاف ندل بدل او ینفع من الارض یاد شڑلیشی من الارض دم مخدز مکنا جلاوطن نشی ذالک دا لهم دید پار خزیون شرمندگی فی الدنیا پا دنیا کی ولهم دید پار فی الاخرت پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب طویلوی الا الذین مگر آکسان تابو چی توبے وستا من قبل مخکر دینام تقدیر علیہم چی تاسو لا قادر شوی دی پنیود دوی فعلمون پوشی ان اللہ یقیناً اللہ غفور الرحیم دے بخون کے و مہربانوے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نئویری گئی وابتغوا الٹوئی الیہ الوسیلتا دی اللہ تنزیکتو پنیکو اعمالو دارنگی پا عبادتونو اللہ تزان نزدی کئی وجاہدو فی سبیلہ او جہاد کوئی پلا رب اللہ کی لعلکم تفلحون دیگ پارا چتا سو کامیاب شئی ان الذين بشك آکسان کفروا چ کافری لو ان لهم کچرسی د دې لپاره ما هغه فی الارض چزمکه کې جميعا ټول دا ټول اقسام معلوم د پوس کراش ومثله معه او مثل د ور سره دور نور مالم راجم کی لیفتدوا به دې لپاره چې دې فدیت ورکړي د امن عذاب یوم القیامه دا عذاب درجه قیامتنا ما تقبل منهم نداب قبول نکړي شي دینا ولهم جديد پارا عذاب علیم عذاب دی درناک یریدون دی بیراد لري یخرج من النار چروج دیورنا وما هم بیبی بخارجین من حراوتن چلدینا ولهم عذاب مقیم او دی پارا بی عذاب مقیم دائم و ہمیشہ مقیم پمانا دائم والسارق اللہ اغلاگر سڑے والسارقت اغلاگر خضع فاقطعوا ایدیهما پریکئی لاسنا دے دعاڑو داخل لاسنا وطلنبے پریکئی فاقطعوا ایدیهما یعنی ایمانهما پریکئی دا لاسنا دے دعاڑو جزام بما کسبا دا بدل دا پا سبب داغی چڑی کم عمل کرے نکالم من اللہ یہ عبرتنا کا سزارہ دا اللہ دا طرفنا واللہ عزیز حکیم اللہ دا غالب و حکمت والا دا اللہ فی صلاح فمن تاب من بعد ظلمه ہر اغچا سے توبویس من بعد ظلمه بس دو ظلم خپلنا واصلحا و درستی کو خپل عمل فإن اللہ بیشک اللہ یتوب علیہ مہربانی بور کی پدر توبی توفیق بور کی ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بخن کے مہربان
علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ یقینن اللہ لہو ملک السماوات والارض ندی اللہ پہ اختیار کر بادشاہی آسمانی و زمین کی یعذب من یشاء عذاب ورکی چالے چخوشی ویغفر لمن یشاء او بخنکی چالے چخوشی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پہر یوشی بان قدرت و طاقت والے یا ایوہ الرسول اے نبی علیہ السلام لا يحزنك الذين غم جلدی نکی تالرا کسان مسارعون فی الکفر چغی جلدی و تلوار کئی پکارون کفر کی من الذين دا کسان نقالو چوائدی آمن ایمان روڑے بیفوائن پخلوخ پلو ولم تؤمن قلوبهم حالان کی ایمان ندر روڑے من ومن الذين عودها كسان نهادو چهدیان دی ندی دا کردار و اخلاق دیتا خفقینا سماعون للکذب دی دیر وقت کی خودن کی دی دروغتا دیر قبل ان کی دروغ لرا یا سماعونا وقت کی دی تاتا للکذب دا پار دیش بتا بدروغ جوڑائی وددل سماعونا قبل ان کی لقوم آخرین قوم لپارا لم یاتوب شغیتا تنید راغلو یا دے کہ معنی دا سماعون جاسوسان دی خبر لغوت کی دی خلصہ پارا لقوم آخرین قوم لپارا لم یاتوب شغیتا تنید راغلو جاسوسی کئی یحرفون الکلمہ اڑی دیغت خبر دا اللہ من بعد مواضعه پس دا توحید سنت 61 اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی الکلمہ اڑوی دیغت خبر دا اللہ من بعد مواضعه پس دا مناسب زائن داغینا دیوی یقولون وائدوی انہوتی تم حاضا کچر درکڑیش و دا خبر دا مون چکم بدل کڑی دا فخذوه نوینی سیو عمل پیو کئی او کچھ تسغنت حکمونو بیا ورزان ساتی وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ او کچھ در نکلیشو تاسو تفحذرو نو یری گئی تی گورے بے خبرو نمانی وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ ارغا سوک چیراد دولری اللہ فتنته دا عذاب داغ فتنین مراد یا عذاب و تفسیر روح المانی کی فتنته عذابه اور تفسیر مدارک کی وہی ضلالته ومن يرد الله فتنته ارغا سوک چی اللہ ارادو لری گمراہی داغ فلن تملک له چرب مالک نشت دا پار من اللہ دا عذاب دا اللہ نشین ضربرتی نشی بچ کولے اولئک الذین دا کسانی لم یرد اللہ واللہ ارادن دلرلی ان یطهر قلوبهم دا چی پاک کی ظلم دا دوید بیدینینا لهم دا دید پارا فی الدنیا پا دنیا کی خزیون شرمندگی بئی ولهم دا دید پارا فی الاخرت پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب بویلوی سماعون للکذب دیر اوری دن کی دید درو خبرو اکالون للسحتے دیر خوڑن کی حرام لرا فین جاؤ کا کچر رال دیتا تفحکم بینہم نفیسلو کا پمند دوی کی او اعرض عنہم یات مخواروا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ کچر مخد وعولو ددوینا فَلَنْ يَدُرُّوكَ شَيْئًا ہرگز دئی ضرر نشی رسول تات ضربر وَإِنْ حَكَمْتَ کچر فیصلہ دے کولا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ نفیصلو کا پمند دوی کی بالقسط فعدل و انصاف ان اللہ یحب المقسطین اللہ محبت ساتھی دے انصاف کو ان کو سرور پیغمبر تیولی کیف یحکمونکا او سرنگی دی فیصلہ کا ان کے گرزئی تا وعندهم التوراتو ددئی سر تورات شریف دے فیہا حکم اللہ پاغی کی فیصلی دا اللہ پرتی دین غدیو بنی کنا ثم یتولون من بعد ذالک او بیا اوڑ دی پس دینا وما اولائک بالمومنین او حال دادے چدا کسان مومنان ننی ورویتا ان انزلنا التورات یقیناً اللہ ویرا لے گلے من تورات شریف فیہا پدغ تورات کی ہدن ہدایتو دا پارا دا خلقو و نور او پدے کے رناوا
یحکم بها النبیون فیصله وکول پدی تورات شریف باندې پیغمبرانو الذین ها کسانو ته اسلمو چې غي اسلام وروړو مسلمانانو ته پیغمبرانو الذین ها پیغمبرانو اسلمو چې غي د الله فیصلو ته غاړی خوا دا چاله به فیصله کوله للذین ها کسانو ته هادو چې يهوديانو يحكم بها النبيون فیصله وکول په دې تورات باندې پیغمبرانو الذين ها پیغمبرانو اسلمو چې غیر الله فیصلو ته غاړه اخوا للذین ها کسانو ته فیصله کوله هادو چې يهوديانو والربانيون او الله والا پیرانو بم په تورات فیصله کوله والاحبار عالمان و په فیصله کوله بما پدې سبب باندې مستحفظو من کتاب الله د دینه طلب د حفاظت کړه شو د کتاب د الله په خواني کتابونه دا غدور د علماء او د پیرانو پلاس کې الله ور کړو چې د دې حفاظت تاسو حواله ده بمستحفظو معنا سوا په سبب د اغه چې طلب د حفاظت کړه شو د دوینا من کتاب الله یعنی د کتاب د الله وکانو علیه شهداء او دای په دې باندې شهدا خبردار دای په دې خبردار چې دا الله کتاب دې د حق خبره ده فلا تخشوا الناس ممریږي د خلقنا واخشوني زمانه او یریږي ولا تشتروا مالی بیااتی زمان آیات مقابله کې ثمنا قلیلا پیسو دنیا چې لګا ومن لم يحكم چاچ فیصلونک بما پا کتاب انزل الله چلارا لګله فاولائک هم الکافرون ندا کسان هم ویلی کافر وکتبنا علیہم فرس کړیو مون په يهوديانو باندې په تورات شریف کې ان النفس بالنفس چې کی نفس بقتل لشی په بدله د بل نفس کې والعين بالعين استرګ به په مقابله د استرګ کې والانف بالانف پوز به په مقابله د پوز کې والاذن بالاذن غوږ به په مقابله د غوږ کې والسن بالسن غاخ به په مقابله د غاخ کې والجروح قصاص او نور زهمنا پدې کې به مماثلت او برابرۍ وي فمن تصدق به اغه چا چې خیرات کو پدې قصاص معفو کا فهو کفاره له دا به کفاره شي د پاره د ګناهونو ومن لم يحكم چا چې فیصله ونکا بما پا کتاب انزل الله جل علیه فاولئک هم الظالمون نو دا کسان هم دي ظالمان وقفینا الله لگا تار را لګلونګا پر لپسې مرا لګلو علی آثارهم پنقش قدم د دوی پسې وقفینا اور علی گلو مونگا علی آثارهم پنقش قدم د پیغمبرانو پسې عیسی ابن مریم علیه السلام ورمخ کې ویلو کنه دی په لګورای يحكم بها النبيون الذين اسلموا نو دا پیغمبرانو پسې وقفینا پر لپسې را لګلو مونږه علی آثارهم د قدمونو دغه پیغمبرانو پسې عیسی ابن مریم علیه السلام مصدقا پدا سے حال کی جدے تصدیق کون کے ہو لما دعا کتاب بین یدیہ چردن روان دیو من التورات یعنی تورات شریفنا واتیناہ الانجیل ورکڑو منگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل شریف فیہ بدی انجیل کے ہدن دخل کو دا پارا ہدایتو ونور او داد اللہ طرفنا نور اور رناوا ومصدقا لما او تصدیق کو ان کے دا کتاب بین دے چردی انجیل شریف نمخ کیو من التورات یعنی تورات شریفنا وہدن او دا ہدایتو وموعظتا للمتقین او پدی انجیل کی نصیحتو دا پارد پرزگارانو ولیحکم اہل الانجیل فیصلہ دیو کی انجیل والا بما انزل اللہ فیہ پاہا سوانے چی اللہ را لی گلی دی پدی کتاب کی ومن لم يحكم چاچ فیصلہ انکا بما پا کتاب انزل اللہ چی اللہ را لے گلے فاولائک هم الفاسقون ندغ کسان هم دوی دینا فرمان وانزلنا الیک الكتاب را لے گلے منتات محبوب قرآن حکیم بالحق دا حق دا اظہار دا پارا
مصدقا دے تصدیق کون کے دل مالا کتابونو بین دے چر دے قرآن نڑوانیو من الکتاب یعنی دے جنس کتابونو نا الکتاب کے الافلام دے جنس دے تمامو کتابونو تصدیق کئی دے ومہیمنن علیہ دا قرآن گواہ دے پدغ کتابونو باندی یو مانے داو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی یعنی شاہدن علیہ بانہ الحق ومہیمنن علیہ دا قرآن گواہ دے پدغ کتابونو باندی چی دا حق کتابونو دی یو مانا دا مہیمنن داو یا ومہیمنن علیہ دا قرآن امین دے امانتدار دے پدغ کتابونو باندی دا تورات او دی انجیل کم خبر چی دا قرآن سره موافق دا دا پامن پاتے دا او دا کمی خبری چی ٹکراو نو دا پکی دی دزان نوردن نکڑی ومہیمنن علی یو دو ممانا داوا دا قرآن امین دے پدغ کتابونو باندی او یو در ممانا دام ابن کثیر کڑی ومہیمنن علی دا قرآن حاکم دے پدغ کتابونو باندی گورا چراغ نطول منسوخ کل جبس اس بنورو کتابونو باندې عمل نکی دا مهمن یو معنی سوا دا قرآن حاکم نے پدغ تمام عثمانی کتابونو فحکم بینہم نفیصلو کپمند دوی کی بما پاغ سبان انزل اللہ چلا را لیگی اللہ پا کتاب فیصلے کوا ولا تتبع احواءهم مروانی گردید خواہشات پسی چدید خیٹ اور عقل فیصلے کئی عما جاک من الحق عما جاک من الحق اصل کی دا عما جار مجرور دخپل یعنی عامل سره تعلق لرلو یعنی عادلا عما جاک من الحق ولا تتبع اهواءهم مروانی گردوی د خواہشات پسې څنګه مروانیږي عما جاک من الحق چت اوړي د هغه نه چراغ له تات د حق نه چتاله کوم حق راغله دین واوړي د خواہشات پسې روان شي کنه ولا تتبع مروانی اهواءهم خواہشات د دې پسې عما جاک من الحق پدا سے حال کی چی اوڑے تو دا غن چراغ لے تا تا دا حقنا لکل دہر یو دا پار جاننا گرزول منگ منکم تاسنا شرعتا شریعت ومنها جاولا روازها ولو شاء اللہ وقد اللہ خوشو لجعلکم خامخا گرزول بیوی تاس امتا واحدتا ڈل یو پیو شریعت بانے ولیکن لیبلوکم لیکن دیر پار چلا امتحان والی تاسو فیما آتاکم پہاس کی چی درکڑی دی تاسو لد کتابونو نا و دا شریعتونو نا فاستبقوا الخیرات زانون اڑوان دے کئی پکارونو دنے کئی کی خیرات سو تفسیر ابن کثیر کی وئی یعنی ہی طاعت اللہ و اتباع شرعی زان اڑوان دے کئی الخیرات پنیکو کارونو کی اغنیک کار سو چی دا قرآن و سنت تابداری دا دا نور دینونو ناسخ دے الاللہ مرجعکم اللہ تا دی واپس کے دلستاسو جميعا دټولو فینبئکم نو خبردار بکی تاسو بما پاسبان کنتم چوئی تاسو فی پائے کی تختلفون چی اختلاف مکولو وانحکم بینہم او دا چی فیصلو کپ بند دوی کی بما انزل اللہ پاسبان پاگ کتاب چلا را لے گلے ولا تتبع احواءهم مروانی گردی د خواہشات پسے وحذرهم ددین اویریگا ان یفتنوکا دا چوانڑی تالر عن بعض ما دا بعض حغن انزل اللہ علیک چرالی گلی دی اللہ تاتا دا دین یروکا دا کافر مشرکان دی دا منزل اللہ نوانڑی فین تولو کچر دیو آوڑی دل تا چولکم دا حق فیصلوکا او دی دا غین واوڑی دل او دا دی فیصلی مخالفتیو کو نفعلم پوحشا انما یرید اللہ چی یقیناً اللہ ارادہ لری ان یصیبہم دا چور سیدویتا عذاب ببعض ذنوبہم پا بعض گناہنو دوی دنیا کے پہ عذاب راولی ورہ وَإِنَّ كَثِيرًا یقیناً دیر من الناس دخلقنا لفاسقون خامخانا فرمانی قرآن فیصلی کنا افا حکم الجاہلیت آیا فیصلد جاہلیت یبغون غاڑی دی ومن احسنو آلان کے سوک در زیاد خیست من اللہ دا اللہ نا حکمن ففیصلے کی لقوم یوقنون دہا قوم نپارچ یقین
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى منی سی یهود و نصارى اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعض بعضی د دین دوستان د بعضی دی ومن يتولهم هغه چا چې په دوستۍ ونیول دوی منکم تاسنا فانه منهم یقینا د دوی نه یقینا د دوی نه ان الله بیشک الله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالم تا ظالم قوم ته هدایت نه کوي فتر الذين ونبا کسان فی قلوبهم مرض چې پزمو داغی کې نفاق د منافقت ته یسارعون فیهم چې جلدی او تلوار بکئی فیهم په دوستۍ دوی کې یقولون وایدی نخشام یریبو ان تصيبنا دائره دا چوبر سیگی منتس مصیبت نو بیا و سبا دا کافر زمون په کار راضی کنه دای سره دې د پاره دوستی کو فاس الله ډیر زرد چې الله ایاتی بالفتح راب ولی په فتح سره مکی فتح براولی یا د فتح نه مراد وی فیصله برولی قطاده رحم الله وی مراد د فتح نه صد الله فیصله رولی یا مراد ته فتح د بلاد د کافرو دا زرد چې الله نیه چې الله یاتی بالفتح راب ولی فیصله راب ولی فتح او امر یا یو بلکار من عنه د خپل طرف نه چې غسله چې حکم موږي چې قتل کوي یا پقیت کې راولې فیسبحون دیو ګرځي علامه پاسوانی اثرو چری پخپلو چری پټ ساتلو فی انفسهم پخپلو زونو کې نادمین خپېمانا فیسبحون دیو ګرځي علامه پاسوانی اثرو چې دای کم پټ ساتلو د کفر او د شک او د نفاق نافی انفسهم پخپلو زونو کې او بګرځي پاغه باندې نادمین خپېمانا ويقول الذين وایبا کسانا منو چې مؤمنان یو بل تبوي مؤمنان به یو بل توي یا وایب مؤمنان با کافر توي او منافقان له اشاره کوي ويقول الذين وایبا کسان چې مؤمنان دي اهؤلاء الذين آیا دادی هغه کسان يهود ته منافقان یادای اقسموا چې قسمونه خورلو بالله په الله باندې جهاد ایمان مضبوط قسمونه انهم لمعکم چې یقینا خامخابی تاسو سره دي حبطت اعمالهم برباد شل عملونه د دوی فاسبهو خاسرین نو ګرځیدل دي تاوان یا ایها الذین آمنوا الله وی ایمان والو من یرتد منکم عن دینه من یرتد منکم عن دینه هر څوک چې واپس شو تاسو نن دینه د دین خپلنا د دین اسلام نو واوړېدو نو دې دا نوې غني چې زبدي دین ته تکلیف ورسوم فسوف زرد یات الله بقوم چراب ولی الله یوداس قوم یحبهم الله بلاغی سر من ساتی ويحبونه ودوی بد الله سر من ساتی ازلت علی المؤمنین نرم بوی په مؤمنانو باندې اعزت علی الکافرین او سخب وی د کافر مقابله کې یجاهدون فی سبیل الله جهاد بقید الله لارکی ولا يخافون يريغي بنا لومت لائب د ملامتیا وينکنا سوق بلګیای سبوي دې بر دې لحاظ نه کوي د مقصد بل الله رضای ولا يخافون او دای يريغي نا لومت لائب د ملامتیا وينکنا ذالک فضل الله دادا الله مهربانی دا یوتیه من یشاء ورکیه چاله چ خوشی الله دې مونږ ته برکړي والله واسع الله فراخ رحمت والد علیم او په دې غیب دوستی او تعلق پریزي الله ای په دغه دوستی او تعلق خفن شینما ولیکم الله ورسوله بیشک دوست تاسو الله دے او پیغمبر دا الله دے والذین آمنو او هغه کسان چې مؤمنان دي الذین هغه مؤمنان یقیمون الصلاة چې پابندی کوي په موږ
ویوتون الزکات ورکی زکات وهم راکعون او دیوی اللہ تا رکو کونکی دی رکو کونکی بعد دراکعون مانا کڑی وهم راکعون وهم خاشعون ومتواضعون للہ دیوی اللہ تا عاجزی کونکی وهم راکعون اور رکوع په معنا د عاجزی او د تابعداري قران کې راغلي ومن يتول الله ورسوله هغه چا چې بتوستيوني والله او پیغمبر د الله والذین آمنوا وکسان چې مؤمنان دي نو د الله په ډله کې ځان شامل کو فإن حزب الله یقینا دلل الله هم الغالبون هم دی غالب یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تتخذوا الذین من سیا کسان اتخذوا دینکم چنی ولید دین استاسو حزوان پټو کو سرا ولعبا او پلوب سرا من الذین دادا کسان نریوت الكتاب چ ورکړ شوی د کتاب من قبلکم تاسو نمخکی والکفار اولیاء او منی سی کافران پا دوستانو سرام نہیں پا دوست واتقوا اللہ دا اللہ نا اویری گئی ان کنتم مؤمنین کئی تاس مومنان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کلچ تاس آواز کوئی مستا اتخذوها نونی سیدی دی مزلرا یاونی سیدی آواز لرا المنادات اتخذوها ای الصلاة یا اول منادات ونی سی دید آواز کول حزوان پٹو کو سرا ولعبن نو پلوب سرا ذالک دا بینہم پدی سبب قوم چدیو قوم نے لا یعقلون چدی پوئی ناقل لری نزکتا سوزان کوئی دیور پر خنداگانے کئی قل اوائے ازما حبیبا یا اہل الكتاب کتاب والو حل تنقمون مننا حل تنقمون منا امام زجاج وی نقم یا نقمن دا یعنی پیوشے چھ بد گنی و پاغی بدوالی کی انتہا تو رسے معنی سوا بالغ فی کراہت الشے چھ دیوشی پا بد گنلو کی بالکل مبالغی نکار والے ورتوائے کتاب والو حل تنقمونا بد نگنی تاسو زمونگنا او نقمن اغا بد گنل لوی جداغی دا پاس بل بد گنل نی بد نگنی تاسو زمونگنا تاسو منگ سر عداوت و دشمنی نکوی الا ان آمنا باللہ مگر دا چمگا ایمان روڑے پا اللہ بانے وما انزل الینا او پا کتاب شرا لگلے شوئے منگتا وما انزل من قبلو او پا کتابونو چارا لگلی شیو مخکے وان اکثرکم فاسقون او دیر پتا سکنا فرمانی قلوا حل انبئکم آیا خبردارے ندرکم تاسوتا بشر من ذالکا پا دیر ناکار سرد دینا مصوبتاً پیتبار بدلی عند اللہ پنزد اللہ مصوبتاً پیتبار بدلی عند اللہ پنزد اللہ من حق سوک دی لعنہ اللہ چغی اللہ پلانت کریو وچراغل مومنان سرا بغضو کنکے او تاسو آغا خلق یئی چا اللہ پلانت کریوئی وغضب اللہ علیہ او غضب کردی اللہ پاغوی بانے وجعل منهم القردت والخنازیرہ او گرزولی واللہ دوینا شادوگانو خنجران وعبدت طاغوت او آسوک چی بندگی کڑو دشت شیطان اولائک دغ کسان شر مکانا دیر بدتر دی پمرتبہ کے وَأَضِلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ او دلتا ازول و شرن دوارا اسم تفضیل او دوارا دا سے استعمال شوی چی بل طرف لا یعنی دا نگری چی بل گمراہ خودیت دیر دے او دیر گمراہ دی عن سواء السبیل برابر الارنا وَإِذَا جَاءُوكُمْ کل شراش دا یہودیان دا منافقان قالوا نوائد یا مننا منگم ایمان روڑے چتا سلراشوی منگم ایمان روڑے
وقد دخلوا بالكفر او بشک دای راغلی ستا مجلس ته داخل شوی سره کفرنا وهم قد خرجوا به او دای وتی دی سره د کفرنا کفر سره راغلی د کفر سره وتی او دا منافقانو صفت ذکر کولو والله اعلم الله خپوه بما كانوا يكتمون پاس وانی چې دای پټي وتراوین بکثیرن ډیر منهم د دینا یسارعون فی الاسم جلدی بکئی پکارونو د گناہ کی والعدوانو د زیاتی کی واکلهم السحت او پخړلو د حرامو کی لبئس ما كانوا يعملون خامخا ډیر بد ده هغه چې دای کوم عمل کولو لولا ينهاهم الربانيون ولنمن کول دی لرا الله ولا پیرانو والاحبار عالمانو عن قولهم الاسماء دوینا د دوی د ګنانا واکلهم السحت او د خړلو د دوی د حرامنا لبئس خامخابد ما كانوا يصنعون هغه چې دی پیرانو دی مليانو کول د منکر نه منی کوي وقالت اليهود والله ويهوديان يد الله مغلولا ید الله لاس د الله مغلولا بن کړه شوی نه منتصنرا کوي مسلمانانو لور کوي دا راوي ګستاخی او د الله د شان بارک غلت ایدیهم دا دعا ودای په حق کې غلت ایدیهم بن کړي شوی دی لاسونه دوی دی الله بخیلان کړي نو دا بخل یو خاص صفت د يهودو غلت ایدیهم بن کړي شوی دی لاسونه دوی ولعنوا او دای پلانت کړي شوی دی بما قالو په سبب د خپل وینا بل یداهو بلک لاس د الله لک څنګه د الله د شان سره خای مبسوطه وانی فراخنی ينفق الله لګی کې فیشاء سرنګي چې خوشي ولا یزيدن او خامخ زیاتی کثیر منهم ډیر تدوینا ما هغه کتاب انزل الیک چراله گله شوی د تا تم ربک استاد رب د طرفنا طغیانن سرکشی و کفر او کفر والقینا بینهم العداوتا اچول و من پمند دی یهودو کی او پمند دی نسواراو کی دشمنی دیو بل دشمنان دی خپل منس کی دشمنان دی والبغضاء بغضنا الى یوم القیامت رزد قیامت پوری کلما اوقدوا نارا هر کله چې بل کی دی اور للحرب د پارا د جنگ د مؤمنانو د پیغمبر اطفأها الله والله ملکی غیلرا د یو شر او فساد پیلاو کله ملکی ويسعون فی الارض فسادا کوشش کوي پزمکه کې د فساد والله لا يحب المفسدين الله محبت نساتی د فساد کو انکو سرا ولو ان اهل الكتاب کچره ودا کتاب والا آمنو چی مان روڑے پا اللہ و پا پیغمبر واتقو او دید اللہ نا یریدلے واتقو او دید اللہ نا یریدلے لکفرنا عنہم سیئاتهم نخام خال رکڑے بوے مند دوینا سیئاتهم اغا گناہون ددوی اغا بدی ددوی ذلت ددوی لکفرنا خام خال رکڑے بوے مند دوینا سیئاتهم گناہون ددوی ولا ادخلناهم او خام خادن نکڑے بوے مند دوی جنات النعیم جنتونو د نعمتونو تا اوري وای سواز اوري کنه اوري پتہ یاد ساتي توحید و سنت 63 اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیر دکان نمبر 2 عطر فروش صلی اللہ ولو انهم کچر ودوی اقاموا التوراۃ چې پابندی کړو په حکمونو د تورات شریف ولانجیل او د انجیل شریف وما ودها کتاب انزل الیہم چرالی گلے شوی د دویتا من ربهم د طرف د رب د دوینا مراد ته قران نے کله قران تابعداری اختیار کړي وی لا کلو نخام خادوی و خوراک کړي وی من فوقهم د بر طرف د دوینا ومن تحت ارجلهم اولان د خپود دوینا باران په وخت کې دی
فصل با اللہ رب العزت په صحیح طریقې را زرغونو لے منهم بعضی دی کتابیانونا امتن یوڈلدا مقتصدتن حق پرستا علماء معنی کئی یعنی امتن مقتصدتن طائفتن عادلتن منهم بعضی دوین امتن یوڈلدا مقتصدتن انصاف والا یعنی حق پرستا دا کسانو چی اسلام روڑو وکثیر منهم او ډیر د دوینا سا ناکار دے ما یعملون هغه چې دوی عمل کوي یا ایها الرسول اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلغ ارسوا ما طول ها انزل الیک چرالی گلی شوی تا من ربک استاد رب طرفنا یعنی هغه تمام قرآن او تمام احادیث او تمام دین خلق لو رسوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ کچردا کار دیونکو آیو مسلم امت تون رسیدا فما بلغتا نتان ند رسول رسالته پیغام دا اللہ واللہ یعصمک من الناس اللہ بدی بچ ساتی من الناس دا خلقنا اللہ بستا حفاظت کئی رہی قتلو لنشی الناس عام خدیدے کی مراد کافرو واللہ یعصمک اللہ بدی بچ ساتی من الناس اذ خلقنا یعنی دے کافرنا ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی القوم الکافرین ہدایت نکئی قوم کافرتا قلوا یا اہل الكتاب کتاب والو لستم نیتاس علا شین پس شیبان ند دیننا علا شین من الدین نیتاس علا شین پس سیزبان ند دیننا حتی تقیم التوراتا تردیچ تاسو پابندیو کئی پا حکمنو منلو د تورات شریف والانجیل او د انجیل شریف وما انزل الیکم من ربکم او ها کتاب چرا لگلے شوئے دے تاسو در رب دے طرف نچ قرآن دے وَلَيَزِيدَنَّ وَخَامَ خَازِيَاتَئِ كَثِيرًا دَيْرُتَ مِنْهُمْ دَدْوِينَا مَا هَا کتاب انزل الیکا چرا لگلے شوئے دے تاتا من ربک استا در رب دے طرفنا طغیانا سرکشی و کفرا و کفر ذکر قرآن بارک اللہ ویلیو کنا یدلو به کثیرا و یهدی به کثیرا دا مومنانو پی وقتن اور دو ویلو سر ایمان کی بڑائی رازی نو کافر پی کفر کی زیادت رازی فلا تاسن مغم جنیگا مخفکیگا للقوم الکافرین پا قوم کافر باندی ان الذين بشکها کسان آمنو چی مان روڑے مومنان نی والذین ها کسان هادو چی یہودیان نی والصوابئون عبادت کو ان کی دستورو والنسوارا ونسوارا من ها چا آمن چی مان راڑو باللہ پا اللہ باننی والیوم الآخر او پرز رستنی باننی وعمل صالحا عمل کنیک فلا خوف نبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون و نبوی دوی غمجن لقد اخذنا اللہ بیشک آغست ومنگا میثاق مضبوط وعدا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا وارسلنا الیہم رسولا رالی گلو منگا دویتا پیغمبران کلما ہر وقت یا ہر ذل کلما ہر کلا کلما جاءہم کلچ براغ دیت رسول پیغمبر بما پاغ مسائل باندے لا تہوا چ نبخ خول انفسهم نفس ندوی د دید ظلم موافق بنو د دید خواہش موافق بنو فریقا یودل پیغمبراننا کذبوا دروغ جنبے کا وفریقا وبلدل یقتلون دی قتلی وحسبو دی گمان کڑو اللہ تکون فتنتن دا چن بشی سعذاب سفتنا سازمائش
فعمو الله ویناغی باندې نتیجه مرتب شو. دای انبیاء ته دروغ نسبت کړو قتل کړو نتیجه څه شو؟ فعمو دای وړاندې شو د حق نه وسمو کان شو. ثم تاب الله علیهم بیا مهربانی کړو الله په دوی باندې د توبې توفیق ورکړو. ثم عمو بیا دای د دین وړاندې شو وسمو کان شو دا اوریدو د حق نه کثیر منهم ډیر د دوی نه. والله بصیر بما يعملون الله دې لیدون کې پاسوان يعملون چې دې کوم عمل کوي. لقد كفر الذين الله بشک کافر دي ها کسان قالوا چې وایي غي ان الله بشک الله هو المسيح ابن مريم دغه مسیح علیہ السلام نے چې زوی د مریم بی بی دی. الله اذا خلق کافر دي چې هغه ته الہ وي هغه ته معبود وي. وقال المسيح او ویلو حضرت مسیح علیہ السلام اے بنی اسرائیل اعبدوا الله دیو الله بندگی او عبادت کوي ربي چې رب زما دے و ربکم و رب تاسو دے. انه یقینا شان دے من یشرک بالله چاچ شرک کو د الله سره فقد حرم الله بیشک حرام کړ دے الله علیه پاغبان الجنت جنت الله پاغبان جنت و مأواه النار او زید پات کی دو دا غور دے. وما للظالمین من انصار او نشتره د پارا د ظالمانو سو کمدادیان. الله دې موږ تاسو ټول امت د شرک نو ساتي. لقد كفر الذين بشك كافر دها کسان قالوا چوای دی ان الله بشك الله ثالث ثلاثه درم د دریونا وی به یو مددگار او معبود عیسی علیہ السلام نے نو دوی میں والد نو درم ور سره الله دے. وما من الہ نشتد بل حصو کلا الا الہ واحد مگر دغه الہ معبود یو. وما من الہ نشتد بل حص مددگار الا الہ واحد مگر معبود او مددگار دغه الله یو دے. ولا لم ينتهوا كچر من نشل دی عما ده وسنا يقولون چوای دی لا يمسن الذين نخام خاوبرسی یا کسانو تا کفروا چ کافر دی منهم دین عذاب الیم عذاب درناک. افلا يتوبون الى الله آیا دای توبه نو باسی الله تا ويستغفرونه او دای بخنه نغواړي د الله نه. والله غفور رحیم اللہ دے ډیر بخون کے او مہربان. مل مسیح ابن مریم نو حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام الا رسول مگر د اللہ پیغمبرو بندو الہ او دارنګ مشکل کشا او حاجت روانو. قد خلت من قبله الرسل بیشک تیر شوی دی مخکر دن ډیر پیغمبران. و امه صدیقه او مور د ډیر رښتینی وا مور د صدیقه تصدیق به کولو د عیسی علیہ السلام ډیر رښتینی وا او دا الله دا غي خبرات رښتینی وا یعنی يهود چې په کوم بدنامي لګئی دای په بدنامي لګولا الله یې غډه رښتینی وا دا يهود چې سوي نو هغه د دینه پاکوا او دا د مبالغي صيغه وا ډېر رښتینی وا. کانا یاکلان الطعام ودا دواړه مور او زوی عیسی علیہ السلام او مریم میوي شروټي به خوړه. قران انظر اغورا کیف نبین لهم الآیات سرنگ بیانو منگویت آیاتنا زمود آیاتنا بیانول سا عجیب دی. خصم منظر بیاو گورا سوچ و فکر کا انا یوفکون کم پل دی اڑولشی باوجود دا سی دلائلو ندی اڑی. قل ورتو آیا اتعبدون من دون اللہ آیاتا سے عبادت کوئی سوا دا اللہنا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا دہا غچا چی اغی مالکان ندی تاسو دا پارا
زورن د ضرر د فکولو ولا نفعا نو د فائدې رسولو والله هو السميع العليم او الله چې دغه الله اوریدونکو دی او په هره قل يا اهل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم د حد نه تجاوز مکوئ په خپل دین کې حد نه ولې ورته ریږي دا الله بندا او رسول له د اولوہیت مقام تو رسولو یا اہل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم زیاته مکوئی د حد نه تجاوز مکوئی په خپل دین کې غیر الحق پنا جائز طریقے ولا تتبعوا مروانی گئی احواء قوم د خواہشات دیودا سے قوم پسے قد ذلوا من قبل بیشک ای گمراہانو د مخکنا گمراہانو واذلوا کثیرا او گمراہ کړي دي ډېر خلک گمراہ کړي د اسلام نه مخکې گمراهانو ډېر گمراهان کړي وذلوا عن سواء السبيل من قبل یعنی مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درا لګلونا وذلوا یعنی عند بعثه او دای وسم گمراهان دي عن سواء السبيل د برابر لارنا لعن الذين پلانت کړي شو ها کسان کفرو چې کافرو من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا على لسان داوود پجبد داوود عليه السلام او د عيسى ابن مريم عليهم السلام ذالک دا د دای پلانت کېدل بما پدې سبب عصوا چنا فرمانو دوی وکانو يعتذون او دای چې د حد نه تجاوز کولو اوس دا غیا تجاوز ذکر کوي کانو دی لا يتناهون عن منکرن یو بل به نمن کولو عن منکرن د نارواو کارونا فعلوه چکول ودی لبئس ما كانوا يفعلون خامخابت ده سچ دی کول ترى كثيرا منهم ویني بډیر د دوین آیت ولون الذين كفروا چې اوړي با په دوستۍ بنسي هغه کسان چې کافر وي ترى كثيرا منهم ویني بډیر د دوین يتولون الذين چې په دوستۍ بنسي هغه کسان کفرو چې کافر وي لبئس ما قدمت لهم خامخا ډیر بدها قدمت لهم چړوان دی لګلې د دویتان فسهم نفسن لوی ان سخط الله علیهم دا چې غضب او غصه د الله وي پدوی وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې وي دوی همیشه ولو کانوا کچروي د یؤمنون بالله چې مان وروړي په الله باندې والنبي او په پیغمبر د الله باندې وما انزل الیه او په کتاب چرالی گله شوی دی پیغمبر ته متخذوهم اولیاء نو دای بنوی نیولې دوی لره په دوستانو سره متخذوهم اولیاء نبی ونیولې د اولیاء دوستان ولکن کثیرا منهم فاسقون لیکن ډېر د دوی نه دي نافرمان لتجدن اشد الناس خامخوب من ډېر سخت خلقنا عداوتن پا دشمنی کی للذین لا کسان سرا آمنوا الیہودا چغی مومنان دی یہودیان یعنی دیر ابموی سخ پا دشمنی کی لا کسان سرا چی مومنان دی سوک الیہود یہود والذین لا کسان نشرکو چی مشرکان دی ولتجدن اقربهم او خامخا ابموی دیر نزدید دون مودتن پا دوستائی کی للذین لا کسان سرامن چی مومنان دی الذین ها کسان قالو چوائی دوی انا نسوارا یقیناً منگیو نسوارا ذالک دا ددائی دا پا محبت کی نزدے کے دلاؤلی دی بے ان منہم چی یقیناً ددے نسواراونا قسیسینا طلبگار د حق دی پدای کی دا سے خلق دے چغی د حق طلب کئی قسیسی دا د مبالغی صیغه
او قس یا قسیس عالم توي په لغت دروم کې نو قسیسین معنی عالمان دي ذالک دا بان منهم پدې سبب چې یقینا د نسواراونا قسیسین عالمان دي او غي د حق طلب کوي چې حق وکم کی چې موږ ولټو عمل پیو ورهبان نو پدې کی يرکون کی دي د الله نا رهبان جمع راهب وا او ترهب و يرتا او تعبد تا ورهبان نو پدې کی يريدون کی دي د الله نا وانهم لا يستكبرون او دای چې دی تکبر نه کوي د تابعداري د حق نه د حق د تابعداري نه تکبر نه کوي